أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة انبیاء واللسم سپارہ آیات نمبر 79 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين دې آیاتونو مبارکو کې یو واقعہ بیانېږي د حضرت داود علیه السلام او د حضرت سلیمان علیه السلام. داود علیه السلام دا د سلیمان علیه السلام پلارو. علامه بغوی رحمه الله او امام طبری رحمه الله وغیره د ابن عباس رضی الله عنه د ابن مسعود رضی الله عنه دا نقل کړی دی چې دوه کسان رالل داود علیه السلام لا هغه دربار لګېدلی و. دوه کسان رالل د یو کس دعوه وکړله چې د یو ګډبه و یو زمیندار و. د دې ګډبه نوم آلوخه او د دې دغه پټي والا نوم ایلیا. آلوخه او ایلیا دا دواړه رالل. نو د دې پټي مالک دعوه وکړله چې د دې آلوخه د ګډو زما ټول فصل ختم کړی دی. هغه خوړلې د شپې بېغه د شپه کې ګډې راغلې وي زما ټول فصل ختم کړی دی. حضرت داود علیه السلام چې کله اندازه ولګوله نو د هغه د فصل د نقصان اندازې چې ولګوله نو د ټولو بیزو برابر د ګډو د بیزو برابر. نو داود علیه السلام د دنه ګډې واغستلې د ګډو والا او دا ګډې د پټي د مالک ته حواله کړل. دا دواړه چې کله واپس راوتل نو په دروازه کې سلیمان علیه السلام ماشوم دی لا د 2 کالو دی. د ناس تاسو یو کو فیصله څنګه وشوله ورته وی غډو والا ودی چې مانه هټولې ګډې واغستلې د پټي مالک له ورکړل. سلیمان علیه السلام او فرمایل یو کو چردا فیصله ما کولی نو دوړ دو پکې پیدا و د پټي مالک ته پیدا و د ګډو مالک ته پیدا و. نو دا خبره چا داود علیه السلام له دربار ته ورسوله. داود علیه السلام سلیمان علیه السلام راوغوښتو ورته وی تا فیصله څنګه کوله. هغه ما فیصله د سکړې و چې د دې ګډو والا نه مې دا ګډې اغستې وي د پټي دی مالک لا مې ورکړې وي د پټي دی مالک په د دې ګډو نه پیدا حاصله ولا وړای به کنچ کولې هغه به خرڅولې او د ګډو د بیزو پیدا به استعمالول ځان لا او د ګډو د مالک ته مې پټي حواله کړو چې د بګي کم فصل کرلیو د دې ګډو چې کم فصل خوړلې د اک فصل به کرلیو نو د به دغه خصمانه کوله ګوډ للونو بخور وغیرہ به کو. نو چې دا فصل تر هغه پور هغه عمر شي وي چې په څومره فصل د دې ګډو خوړل د څومره اندازه کې هغه کټ ته دا فصل رسیدلې وي نو دغه وخت کې خو به د ګډو د پټي د مالک د ګډو نه پیدا غسته کنه نو دا ګډي به بیا خپل مالک ته والا ګډي وي او دا فصل به د فصل مالک ته والا. نو سليمان علیه السلام چې دا فیصله واورېدله داود علیه السلام دا ډیره خوښ شوله او دا فیصله وکړله. دغه فیصله وکړله هډومبه فیصله چې کوم دی ختم کړله. په دې باندې بیا ډېر اعتراضات راځي چې یاره یو قاضي خپل فیصله دا ختمولی شي د بل چا د وجه نه. نو دلته کې دغه یو جواب دا کړی دی چې داود علیه السلام دا فیصله نه بلکې فتوا و. نو دا خبره کمزوري ده ځکه د پیغمبر فتوا دا فیصله وي.
دویم جواب ادا کړی دی چې دا فیصله مبني و په وحی باندې، یعنی سلیمان علیه السلام داود علیه السلام ته وحی وشوله چې دا فیصله داسې وکړه، وروستو سلیمان علیه السلام ته وحی وشوله چې دا فیصله داسې وکړه، نو د سلیمان علیه السلام هغه فیصله ناسخه وګرځېدله او د داود علیه السلام فیصله منسوخه وګرځېدله. موږ وایو دا خبره هم کمزورې ده، ځکه په دغه ټیم کې د سلیمان علیه السلام عمر 7 کاله و او پیغمبر ته چې عام طور پیغمبري ملاویږي نو 40 کالو کې ته ملاویږي، نو 7 کالو کې خو دی لا ماشوم و، نو د پیغمبري نه ملاو شوی، نو دا خبره هم کمزورې ده. د جمهور چې کوم مسلک دی هغې وایي چې دا دواړه فیصلې مبني وي په اجتهاد باندې، او نبی علیه السلام فرمایي چې کله مجتهد په خپل اجتهاد کې خطا شي نو الله ورته یو اجر ورکوي، او چې په خپل اجتهاد کې صحیح وخیږي نو الله تعالی ورله 2 اجر ورکوي، یو د دې صحیح فیصلې او دویم د دې کوشش. نو دا دواړه مجتهدینو، خو د داود علیه السلام دا فیصله چې کومه وه نو دا زیاته درسته وه د سلیمان علیه السلام ده. سلیمان علیه السلام خو عام مجتهد کې او پیغمبر مجتهد کې دغه فرق دی. عام مجتهد په اجتهاد کې خطا شي نو دغه تربیت خو براه راست الله تعالی نه کوي، خو چې کله پیغمبر په خپل کار کې خطا شي اجتهادي غلطي شي نو فورا الله تعالی پیغمبر ته تنبیه کوي چې دې ځای کې د خطا کړي. نو دا جواب چې کوم دی ټیک دی، او دغه رنګ صاحب د مدارک هغه وی چې دلته د خطا او د صحیح خبره نشته دی. داود علیه السلام فیصله د قاعده شرعي مطابق کړی ده. داود علیه السلام فیصله د شریعت مطابق کړی ده. شریعت کې دغه حکم وو چې د څومره نقصان کړی دی هغه تاوان ورله ورکړه، څومره نقصان یې کړی دی هغه تاوان ورله ورکړه، هغه نقصان دې ور واخله. نو دغه د ګډو عمره نقصان وو نو هغه غونډې ګډې هغه ته حواله کړي، دغه فیصله په خپل ځای باندې ټیک هغه د شرعي قاعدې مطابق فیصله کړې وه. داود علیه سلیمان علیه السلام چې کوم فیصله کړې ده نو دا د مصالحت والا فیصله وه، یعنی صلح والا فیصله وه، دواړه اپس کې صلح وکړله، او چې کله صلح راشي نو بیا به یې څوک څه نشي ویلی. ښځه د خاوند نه خپل مخر غواړي عدالت کې کیس داخل کړی دی، نو قاضي ته پکار دی چې د دې دا مخر د دې خاوند نه دا مخر واخلي، خو که دواړه یو بل ته ماف کړي نو چا پکې څه کار دی، دواړه صلح وکړله. نو دغه فیصله چې وه د داود علیه السلام فیصله هغه د شریعت مطابق وه، یعنې شرعي قاعدې مطابق وه، او د سلیمان علیه السلام فیصله د صلح وه، دواړو په رضامندۍ سره په دې خبره باندې فیصله وکړله، دواړه پرې رضا شو. او قرآن مجید کې الله فرمایي چې والصلح خیر، په صلح کې چې کوم دی خیر. نو دا جوابونه شو. اوس زمونږ د شریعت څه حکم دی چې مثال په طور د چا ګډې لاړې، د چا اوښ لړو، د چا اس لړو، پردې پسلې وخوړو، نو آیا د سړي باندې تاوان شته دی او کو نشته دی؟ نو اختلاف دی. پکې امام شافعي صاحب وایي کو چېرې دا پسلې د شپې خوړلې وي نو دا سړی بیا ذمه دار دی، د څاروي دا خاوند دې ذمه دار دی چې دې دا تاوان دی مالک له ورکړي، او کو دروازې خوړلې وي نو بیا دې د باندې تاوان نشته دی. او هغه د دې آیات نه هم استدلال کوي، او د نبی علیه السلام د یو حدیث نه دا هغه استدلال کوي چې بره رضی الله عنه اوښ چې کوم دی د چا باغ ته تللی وو او هغه هلته خوراک کړی وو، نو نبی علیه السلام فیصله وکړله چې د شپې د دې څاروو تاسو ذمه دار یې، چې د څاروي دا تړی په کور کې، خو چېرې دا څاروي لړو د چا باغ ته نقصان ورسو، د چا فصل ته نقصان ورسو، نو د څاروي د خاوند به ذمه داري دی به دغه تاوان ورکوي، او که دروازې ورسو نو دروازې به د پټي مالک ذمه داري، ځکه هغه پکار ده چې دروازې الله تعالی د معاش لپاره پیدا کړل، د خپل فصل حفاظت په خپله باندې کوي. او زمونږ امام صاحب وایي چې نه د شپې او دروازې خبره پکې نشته دي. نبی علیه السلام فرمایي چې د څاروو نقصان دا هدر دی، دا معاف دی، هغه د شپې لاړو که دروازې لاړو، خو په شرط ته دی چې څوک محافظ ورسره نه وي. که محافظ ورسره وي، سروونکي وي، نو بیا به د سروونکي یا د مالک په تاوان ورکوي. که سروونکي ورسره نه وي، که د شپې د چا باغ ته دغه لاړو، څاروي لاړو یا دروازې لاړو، په دواړو صورتونو کې د نقصان وکړه، دا نقصان معاف دی. نو دې کې دغه واقعه بیانېږي. و داود او داود علیه السلام و سلیمان او سلیمان علیه السلام اذ په هغه وخت کې یحکمانی چې دې دواړو فیصله وکړه فی الحرث په باره د فصل کې، اذ په هغه وخت کې نفشت فیه
چې د شپې سریدلې وي په هغې کې نفشت چې د شپې سریدلې وي فیه په فصل کې غنم القوم د قوم ګډي بيزي د یو قوم ګډي بيزي پکې سریدلې وي وکنا لحکمهم شاهدین او مونږه په فیصله د هغوی باندې شاهدین خبر لرونکي ګواهان پی الله یې مونږ به ګواهانو د دواړو فیصله باندې ففهمناها الله وی مونږ پوهه ورکړې وه د دې فیصلې سلیمان علیه السلام ته نو الله وی مونږ سلیمان علیه السلام ته پوهه ورکړې سلیمان علیه السلام هم ماشوم خدای د داود علیه السلام د خوشحالولو دپاره سلیمان علیه السلام ته دا پوهه ورکړه چې داود علیه السلام خوشحاله شي ګوره زما زوی دومره قابل دی دا زوی دوره نه خوشحالېږي څومره چې زوی باندې پلار خوشحالېږي ففهمناها الله وی مونږ پوهه ورکړې وه دته یعنې سلیمان علیه دته ففهمناها مونږ پوهه ورکړې وه د دې فیصلې سلیمان علیه السلام ته وکلن او هر یو ته د دې دواړو نه یعنې داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام هر یو ته آتینا مونږ ورکړو حکما نبوت وعلما او علم وسخرنا او مونږ مسخر کړیو مع داود د داود علیه السلام سره الجبال غرنا یسبحنا چې تسبیح پې کو داود علیه السلام سره به غرونو تسبیح کو چې کله به داود علیه السلام زبور تلاوت کو نو داغه سره به دی غوځه چې هغه په تسبیح او تهلیل په داود شریف کې چې دا به تلاوت کو نو دی غرونو به سره ذکر کو دا مرغې براتلی او ذکر به کو د داود علیه السلام سره او ډیر خوږ आवाज الله تعالی داود علیه السلام لور کړو والطير او مرغې به هم راتللې وکنا فاعلین او مونږه دې کار کوونکی الله وجدا معجزه د پیغمبر وا خدا ورله مونږ ورکړو ځکه معجزه کې اختیار د پیغمبر نه وي یعنی دا فعل د پیغمبر نه وي د پیغمبر په لاس باندې الله ظاهري او په حقیقت کې دا کار د الله تعالی وي دغه رنګ ولی نه کو کرامت ظاهر شي نو دا د ولی خپل کمال نه وي بلکې دا کرامت ظاهرون کې الله تعالی وي صرف د ولی په لاس باندې ظاهر کې دغه د عزت لپاره ځکه الله وی چې وکنا فاعلین او مونږ د دې کار کوونکی دا غرونو سره مونږ مسخر کړو دا مارغان ولا مونږ مسخر کړو چې داود علیه السلام سره به تسبیح کوله وعلمناه او الله تعالی وی مون خودلی ودتا صنعت لبوس جوړول د زغرو لکم استاسو د پاره داود علیه السلام له الله تعالی د زغرو چې کوم دی چل ورته الله تعالی خودلی و زغری به جوړولې داود علیه السلام به کله د بادشاهۍ نه فارغ شو د شپه وشوله نو جامې به عامې واغوستلې د ملنګۍ او په دې کوڅو کې به ګرځېدو د خلکو نه به تپوس کو چېرې داود بادشاه نه مطمئن یې که مطمئن دی نه ټولو خلکو وایي موږ دې مطمئن یو یو بیر الله تعالی فرشتې راولېږلې دا فرشتې ورله د انساني شکل کې مخې له ورغلې داود علیه السلام دې تپوس کو یاره تاسو د داود د حکومت نه مطمئن یې څنګه حکومت دی هغه ډېر ښکلی حکومت چلی خو چې کاش د بیت المال نه پیسې نه اخیستې داود علیه السلام د هغې نه پس الله تعالی نه سوال وکړو چې خدای پاکه مال د خپل لاس کسب راکړي چې زه د خپل لاس په کسب سره روزي ګټم نو داود علیه السلام ته الله تعالی بیا د زغرو دا چل اخو او دا اوسپنې ورته بغیر د اور نه الله تعالی نرم کړه د موم په شانتي په خپل لاس مبارک به توله او زغری به د جوړولې او هغه پیسې به راغستلې باغې به خپل گزاران کو د بیت المال نه بیا داود علیه السلام پیسې نه دی غستلې د دې وجه دینه معلومه شوله چې کسب کول پیشه اختیارول د سنت انبیا دي دا د انبیا علیهم السلام سنت دي د دې وجه امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې پیشو ته کمزوري ویل او د دې اختیارونکو ته کمزوري نسبت کول ودا جایز نه دي ځکه چې دا د انبیا پیشه اختیارونکو انبیا حضرت آدم علیه السلام زمیدار به کوله حضرت نوح علیه السلام ترکانی کړي دا حضرت داود علیه السلام لوهاری کړي دا حضرت لقمان علیه السلام درزیدوب کړي دي دغه رنګ طالوت علیه السلام رنگسازی کړي دا نو دا پیشه اختیارونکو انبیا علیهم السلام نو دې پیشه اختیارونکو ته سپک نسبت ودا نه دي کول پکار دا جایز نه دي څنګه دا الله تعالی دې لپاره پیدا کړل چې هر انسان د بل ضرورت پوره کړي مثال به تور خلک ترکانی کوي نو کو ترکان نه وي نو خلکو ته تکلیف نه
لوهاری کې ګلوهار نه خلکو ته تکلیف نو یو سړی زمینداری کې زمیندار نه وي خلکو ته تکلیف نو دا ټول الله تعالی یو بل ته محتاج کړی دي دیو جن تاسو پیښو ته سپک نسبت مکوئ داوود علیه السلام بدغه کسب کو او دغه خپل الله سو ګټه به خوړله وعلمناه او مونږ چل خو د لیو د تصور عدل ابوس جوړولو د زغرو لکم استاسو د پارا لتحسنکم د پارا دی چې تاسو بچ ساتي من بأسکم استاسو په جنگي فهل انتم شاکرون آیا تاسو شکر وباسه آیا تاسو شکر کوونکی نو الله وجدا زغری به جوړول استاسو د پاره لتحسنکم د پاره د چې د زغری تاسو بچ ساتي زغره د اوس په نیوسیزو او سړي بسان ته ورواجه ولا په جنگ کې نو توري او نيزي وغيرها په اثر نه کوي اوس په اوس په به جوړولي نو د خپل ځان د بچو د باره په جنگ استعمالولي د دې وجه الله تعالی فرمایي چې لتحسنکم د پاره د چې تاسو بچ ساتي من باسکم تاسو په جنگ کې کافرانو سره تاسو جنگيږئ زغره واچوي هغه زغری د وجه تاسو الله تعالی بچ کی فهل انتم شاکرون آیا تاسو شکر کوونکی یعنی مطلب دا دی تاسو ډیر شکر کوئ لکه دا الله تعالی نعمتونه دي او د الله تعالی په هر نعمت چې شکر وباسي الله تعالی ورله نعمتونه نور سیوا بس و داوود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام اذ یحکمان فهغه وخت چې د دواړو فیصله وکړه فی الحرث په بار د فصل کې اذ په هغه وخت کې نفشت چې د شپې سره دلی وي فيه په هغه فصل کې غنم القوم د یو قوم ګډي بيزي وکنا او مونږه لحکمهم په فیصله د هغوی باندې شاهدین خبر لرونګي گواهانو به مونږ ففهمناها مونږ په هور کړي ود دې فیصله ففهمنا مونږ په هور کړي و ها د دې فیصله سليمان عليه السلام تا وکلن او هر یو تا آتینا مونږ ور کړي و حکم النبوت وعلما او علم وسخرنا او مونږ مسخر کړي و مع داوود عليه السلام سره الجبال غرنا يسبحنا چې تسبیح به کوله دی غرونو وطير او مرغان مسخر کړي اغيب سرم تسبیح کوله وكنا فاعلين او مونږ دې کار کوونکی وعلمناه او مونږ خودلی ود تین داوود عليه السلام ته صنعت لبوس جوړول د زغرو لکم استاسو د پاره تحسنکم د پاره دی چې تاسو بچ ساتي نم باسکم استاسو په جنگ کې فهل انتم شاکرون آیا تاسو شکر کوونکی سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.